अस्सलामुअलैकुम। ज़मानुम मोहम्मद यूनिस दे او د एपेक्स ماډل کالج کې زه کیمستري پړاو هم کیمستري ټیچر یم او داسې په خپل هم د کیمستري سټوډنټ یم. کوشش کوو چې څه نالج تاسو له درکو د کیمستري مطابق او څه تاسو موږ له راکئ. نو ټرای کوو خپل کلاس شروع کوو. موږ به د فرست ایئر کلاس کیمستري شروع کوو چې د هغې فرست چپټر زموږ سره سټایکومیټري دی او دغه سټایکومیټري به موږ ریلیټډ کوو د کیمستري سره چې څنګه کیمستري او سټایکومیټري د یو بل سره ریلیټډ دي. نو لاول به موږ انټروډکشن کې د کیمستري انټروډکشن وکړو او انټروډکشن یې موږ شروع کوو د ډیفینیشن نه. نو موږ کیمستري سمپل ویلم د چې کیمستري څه ته وایي. سټډي آف میټر ته موږ کیمستري وایو. نو موږ اوس لیکو که نه چې کیمستري وایي څه ته. نو په دې ټاپک کې به تاسو زده کوئ کیمستري څه ته وایي. بیا به زده کوئ چې لکه تاسو له کیمستري ډیفینیشن به درځي مو چې سټډي آف میټر ته موږ کیمستري وایو او د میټر پکې څه سټډي کوو کمپوزیشن. نو په دې کې موږ زده کوو چې کمپوزیشن څه ته وایي، سټرکچر څه ته وایي، پراپرټیز څه ته وایي او دې کې چې کوم هغه چینجز دي هغه چینجز څه ته وایي که نه. او هغه ډیفینیشن کې خلک لیکو دلته که نه. اوس ډیفینیشن کې داسې لیکي چې and those laws which govern these changes. نو دا خبره به پکې ایکسپلین کوو چې دې څه مطلب دی، لکه لا څه ته وایي او د سټیټمنټ مطلب څه دی. نو موږ اوس سټارټ کړو کیمستري ډیفاین کوو چې کیمستري څه ته وایي. ګورئ نه کیمستري موږ څه ته وایو. کیمستري ډیفینیشن بلاول ولیکو. ها chemistry simple موږ ډیفاین کوو چې the study of matter is called chemistry. دا څه ده کنه. ان تاسو له ډیفینیشن درځي موږ دا څه وایو کنه چې study of matter ته موږ څه وایو chemistry ورته وایو. study of matter is called chemistry. دا څه موږ ډیفاین کوو. بیا تاسو دا هم ویلي دي کنه چې matter څه ته وایي هر هغه څیز چې د هغې ماسي او د هغې څه لکه والیوم یې هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ میټر وایو. لکه داسې خبره کوو میټر څه ته وایي چې د هغې زموږ سره څه ماسي او بل یې را سره څه والیوم یې را سره هغې ته موږ میټر وایو. او بیا موږ داسې هم ویلی شو که نه چې ماس څه ته وایي. کوېسچن جوړېږي ذهن کې چې ماس څه ته وایي، والیوم څه ته وایي. نو سمپل موږ داسې وایو. ګورئ نه دا مارکر دی دا زموږ سره څه دی میټر دی که نه. دا میټر دی دا بس وزن لري ماس شته دی که نه او د ده زموږ سره څه شته لکه زیم ګیرئ که نه. نو دا کم ځای چې ګیرئ کم سپیس چې اکوپای کوي دې ته موږ والیوم وایو. او دا څونه نمبر چې د مارکرز دي که نه د کوانټټي د اماونټ ته موږ څه وایو لکه دې ته موږ ماس وایو. نو ماس څه ته وایي کوانټټي آف میټر ته ماس وایي او سپیس اکوپایډ بای ا باډي یا بای ا میټر ته موږ د هغې څه وایو لکه هغې ته موږ والیوم وایو. دې خبره باندې کلیر شوی صحیح. بل موږ داسې خبره کوو که نه. ګورئ نه موږ دا خبره وکړه چې ماس موږ څه ته وایو. ماس موږ کوانټټي آف میټر ته موږ ماس وایو. کوانټټي آف میټر ته څه وایي هغې ته ماس وایي که نه. کوانټټي آف میټر از کالډ ماس. او والیوم موږ څه ته وایو سپیس اکوپایډ بای ا باډي از کالډ دیئر والیوم. ایزي ډیفینیشن دی که نه. بیا د هغې نه بعد موږ کیمستري کې وایو چې لکه د میټر پکې سټډي کوو خو د میټر پکې څه سټډي کوو. نو د میټر په ده کې موږ کمپوزیشن سټډي کوو، سټرکچر پکې سټډي کوو، پراپرټي پکې سټډي کوو او چینجز پکې سټډي کوو او هغه لاس پکې سټډي کوو چې د کم مطابق دا چینجز راځي. نو اوس لیکو ځان سره اینې کم کم څیزونه پکې د میټر سټډي کوو. د میټر پکې یو سټډي کوو کمپوزیشن. کمپوزیشن څه ته وایي هغه به وایو که نه. او بل پکې څه سټډي کوو. بل په ده کې موږ سټرکچر سټډي کوو. د میټر سټرکچر پکې سټډي کوو. بل پکې څه سټډي کوو. بل پکې پراپرټیز سټډي کوو که نه. پراپرټیز او بل چې کوم دی که نه لکه څنګه چې تاسو وایي یو فزیکل پراپرټیز کیمیکل پراپرټیز دا څیزونه پکې سټډي کوو. ډیټیل کې وایو اوس ون بای ون ایکسپلین کوو که نه. او بل پکې څه سټډي کوو چینجز پکې سټډي کوو. او د دې نه بعد چې کوم دی که نه موږ یې ډیفینیشن کې لیکو and those laws چې هغې کې موږ سره څه لکه and those laws which govern these changes. govern مطلب گورنر که نه فالو کولو. govern which govern these changes چې کوم changes دا لاس فالو کوي که نه هغه لاس پکې سټډي کوو these changes. نو موږ به اوس ون بای ون باندې ایکسپلین کوو. لکه موږ به وایو چې کمپوزیشن څه ته وایي. نو سمپل کمپوزیشن اینې موږ څه ته وایو چې یو میټر د څه نه جوړي هغې ته کمپوزیشن وایي. ایزي ده.
لکه فار ایگزامپل موږ وایو H2O کنه H2O زموږ سره د څه نه جوړ دی H2O زموږ سره مطلب د هایدروجن نه او د اکسیجن نه جوړ دی کنه نو دای زموږ سره څه شو دای زموږ سره کمپوزیشن شو لکه یې موږ دلته اوس وایو کنه کمپوزیشن څه ته وایي کمپوزیشن موږ سمپل څه ته وایو چې یو میټر د څه نه جوړي هغې ته موږ کمپوزیشن وایو لکه فار ایگزامپل دا دیوال دی کنه دیوال موږ وګورو لیټ سپوز دا د خښتې نه جوړ دی یا د بلاک نه جوړ دی صحیح ده نو اوس دا خښته چې کوم دی دا د څه شو دا کنسټرکشن کنسټیچوینټ یونټ شو کنه او دا کنسټیچوینټ یونټ دا یو یونټ چې کوم دی کنه دغه ته موږ کنسټیچوینټ یونټ وایو او دا کوم چې دا کنسټرکشن کړی دی ته موږ سو دی ته موږ کمپوزیشن وایو اوس د دې نه موږ سټرکچر ته مراد دی چې سټرکچر څه ته وایي ګورئ سټرکچر به څه ته وایي دا خښتې اگزامپل موږ واغستو داسې موږ د H2O اگزامپل واغستو هغه هم لیکو ښه نو داسې خبره کوو لکه دا خښتې چې کوم دی دا خو یو خاص ترتیب سره کېښودل شوي داسې مطلب بغیر د ترتیبه نه دي کېښودل شوي نو دغه خاص ترتیب ته د کنسټیچوینټ پارټیکل سټرکچر وایي او دغه کنسټیچوینټ پارټیکل دغه چې کوم دی کوم نه چې دا میټر جوړ شوی دغه ته موږ څه وایو دغه ته موږ کمپوزیشن وایو نو اوس لیکو که نه سمپل کمپوزیشن څه ته وایي هر هغه څیز چې د هغې نه میټر جوړي هغې ته موږ کمپوزیشن وایو که نه یعنې کمپوزیشن څه ته وایي فرام وچ چې هغې نه څه شوي چې هغې نه زموږ سره یو میټر جوړي هغې ته موږ کمپوزیشن وایو فرام وچ ا میټر میډ اف چې یو میټر د څه نه جوړي هغې ته کمپوزیشن وایي که نه میډ اف نو موږ داسې وایو کمپوزیشن کې او سټرکچر څه ته وایي موږ داسې خبره وکړه لکه د کم سیز نه چې جوړي کنسټیچوینټ پارټیکل د هغې خاص ترتیب ته موږ څه وایو هغې ته موږ سټرکچر وایو داسې ده که نه نو اوس موږ لیکو چې سټرکچر څه ته وایي ګورئ نه سټرکچر موږ څه ته وایو سپیسیفیک ارینجمنټ د چا د سپیسیفیک ارینجمنټ اف کنسټیچوینټ پارټیکلز ارینجمنټ اف کنسټیچوینټ پارټیکلز هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ د یو میټر سټرکچر وایو کنسټیچوینټ پارټیکل خاص ارینجمنټ ته د میټر سټرکچر وایي لکه یعنې فار ایگزامپل موږ ویلی شو ګورئ دې سایډ ته ایگزامپل لیکو که نه فار ایگزامپل موږ داسې ولیکو زموږ سره یعنې H2O دی H2O دی که نه H2O دې کې موږ وګورئ د کمپوزیشن زما سره څه دی هایدروجن او اکسیجن مطلب څه چې په ده کې د په کمپوزیشن کې دوه هایدروجن دي او یو پکې اکسیجن دی او دا بیا تاسو بله تیوري کې زده کوئ که نه چې د شیپ څنګه دی د جیومیټري څنګه ده په چیپټر نمبر 3 کې به انشاءالله مونږ وایو او هغه زموږ سره څه دی هغه هغې کې به ټاپک موږ زده کوو او ویسپر تیوري به زده کوو که نه خو د هغې مطابق موږ که داسې وګورو په دې کې دوه لون پیر دي دې ته لون پیر وایي که نه لون پیر به م وایو بانډ پیر به وایو الکتران پیر به وایو چې دا څه ته وایي خو موږ انیشل سټارټ دی که نه نو موږ دا سمپل وایو چې موږ په دې کم دغه کې په کیمسټري کې موږ کمپوزیشن سټډي کوو کمپوزیشن مطلب چې یو مالیکول یو میټر یو سبسټانس د څه نه جوړي هغې ته موږ د هغې کمپوزیشن وایو لکه یعنې واټر دی د کمپوزیشن زموږ سره 2 هایدروجنز او یو اکسیجن شو 1 اکسیجن موږ داسې ویلی شو که نه اوس که موږ وګورئ د دې اکسیجن او هایدروجن د دې پکې یو خاص ترتیب دی یو خاص ارینجمنټ دی دقې ته موږ څه وایو دې ته موږ سټرکچر وایو او بله خبره دا کوو بل پکې څه سټډي کوو پراپرټي سټډي کوو اوس داسې ګورئ دا زموږ سره اهم دی که نه ګورئ پراپرټي موږ څه ته وایو پراپرټي ګوره ها دا مرکر دی د دې خصوصیت کوالټي یې څه د دې باندې زه لیکل کوم که نه زموږ سره ډسټر دی لیټ سپوز د هغې څه خصوصیت دی هغې باندې موږ لیکل صفا کوو که نه نو اوس د دې اندام یو میټر دی وزن شته دی ځای نیسي که نه تاسو فزیکس کې زده کوئ چې ویټ او ماس کې فرق شته دی صحیح ده خو موږ کیمسټري کې سیم وایو ویټ او ماس نو اوس داسې خبره کوو د دې هم زموږ سره لکه څه شته ماس هم شته دی او والیوم هم اکوفای کوي مطلب چې دا میټر دی او دا هم زموږ سره څه دی میټر دی دې میټر ته زه د ده د خصوصیت په وجه باندې مارکر ویم ولې چې د خصوصیت څه د کوالټي څه د لیکل کول او د کوالټي څه د لیکل صفا کول نو د دې کوالټي په بیس باندې یعنې دې کوالټي په بیس باندې زه درته میټر ویم مطلب ډسټر ویم دې میټر ته او د دې کوالټي چې کومه کوالټي ده د هغې په بیس ته څه ویم لکه دته زه مارکر ویم نو موږ پراپرټي څه ته وایو هر هغه کوالټي د یو میټر چې په هغې باندې یو میټر او بل میټر د موږ یو بل نه څه کوو ډیفرینشیټ کوو یا په میټرز موږ د یو بل نه څه کوو لکه ډیفرینشیشن په د میټرز په منځ کې کوو هغې ته موږ څه وایو د هغه سبسټانس هغه کوالټي ته څه وایي هغې ته پراپرټي وایي موږ لیکو که نه ډیفینیشن کې موږ څنګه ډیفاین کوو پراپرټي څه ته وایي کوالټي اف میټر quality of matter چې په هغې باندې موږ څه کوو by which we differentiate چې په هغې باندې موږ ډیفرینشیشن کوو که نه ډیفرینشیټ matters from each others یا one matter from another matters from
each others from each others چې د یو بل نه په میټرز منګه ډیفرینشیټ کوو هغې ته منګه څه وایو د دغه میټر ورته منګه پراپرټي وایو دې خبره باندې کلیر شوی اوس بله خبره داسې کوو که نه چینج څه ته وایي چینج سمپل چینج ایزی دی لکه تبدیلی کنه خو ډیفینیشن څنګه کېږي د چینج ګورئ نی زموږ سره واټر دی عام حالت کې مطلب لیکوډ فارم کې که نه چې کله موږ دا فریز کو نو هغه زموږ سره سالډ فارم ته لاړ شي نو همدغه سیم میټر دی واټر دی خو موږ د یو حالت نه بل حالت ته ټرانسفر کړل دغه ټرانسفرمیشن اف میټر ته موږ څه وایو دغې ته موږ چینجز وایو نو چینج څه ته وایي لیکو که نه ګورئ نه چینج موږ سمپل څه ته وایو transformation of matter from one form to another form چې کله transformation of matter منګه وکړو کنه of matter د یو حالت نه بل حالت ته نو دغه ته منګه چینج وایو of matter from one form to another form لکه سمپل دی ته physical change وای from one form to another form خو منګه چینج صرف زده کوو کنه چې موږ چینج څه ته وایو لکه چې کله موږ یو میټر د یو حالت نه بل حالت ته ټرانسفر کوو دغه ټرانسفرمیشن اف میټر ته چینجز وایي اوس لا څه ته وایي ګوره خلک پښتو کې وایي که نه د کاڼي کرښه نو پښتو کې داسې خبره استعمالیږي د کاڼي کرښه هغه خبرې ته وایي چې هغه په اله اسانه باندې نه چینج کېږي او هغه څه ان چیلنجبل څوک یې چیلنج کولی هم نشي چې څوک یې نشي غلطولی څه ته چیلنج کوي نو موږ لا څه ته وایو نه په انګلیش کې موږ ووایو که نه د خبرې ته سټیټمنټ وایي نو هغه سټیټمنټ چې هغه نه چیلنج کېږي چې هغه نه چینج کېږي هغه سټیټمنټ ته موږ څه وایو هغې ته موږ لا وایو ښه نو ان دا زموږ سره لا ټرم دی لا څه ته وایي لکه unchangeable statement is called law لکه unchangeable statement ته به څه وایي unchangeable یا unchangeable statement چې کوم دی که نه هغې ته موږ لا وایو نو دا زموږ سره د لا ډیفینیشن شو داسې اوس په دې خبره باندې ځان پوهه کوو خو د هغې نه مخکې موږ زده کوو چې کیمیکل ریاکشن څه ته وایي لکه دې خبره باندې ځان پوهه کوو که نه چې هغه لاز پکې سټډي کوو چې کوم لاز مطابق دا چینجز راځي خو موږ پیژنو چې کیمیکل ریاکشن وایي څه ته نو لاول به موږ کیمیکل ریاکشن ډیفاین کوو او په دې کې به تاسو دا هم زده کوئ چې کیمیکل ریاکشن څه ته وایي کیمیکل اکویشن څه ته وایي بیلنس کیمیکل اکویشن څه ته وایي او بل به پکې نوې ټرمز زده کوئ کنسپچوال کوېسچن که نه چې بیلنس کیمیکل اکویشن مطلب موږ دا اکویشن ولې بیلنس کوو why we balance a chemical equation موږ یو کیمیکل اکویشن ولې بیلنس کوو نو دا خبره به پکې زده کوو مین پوینټ پکې دا دی ګوره موږ داسې خبره کوو ګورئ نه زموږ سره اگزامپل وایو لکه ګورئ دا زموږ سره لیټ سپوز دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره H2O شو که نه H2O هایدروجن شو H2 او دا د اکسیجن سره ریاکشن کوي نو موږ خبره کوله موږ ویلې چې کیمیکل ریاکشن څه ته وایي که نه نو کیمیکل ریاکشن به ډیفاین کوو موږ سره دا ټاپک لینتي کېږي په هغې کې به موږ کیمیکل ریاکشن زده کوو بیلنس کیمیکل اکویشن لکه څنګه چې موږ وختي خبره وکړه که نه او د هغې نه بعد به موږ لکه یو اکویشن کله موږ ولې بیلنس کوو یا کیمیکل اکویشن څه ته وایي دا به موږ انشاءالله بل پارټ کې وایو که تاسو ځان له دې نه سکرین شاټ واخلئ د نوټس لپاره تھینک یو